موږ خو دا یو دا وخت وینې دوشنبې پر ایرپورټ روان یو آذربایجان له وینې آذربایجان ته روان یو باکو ته دا ځای څه ځو تاشقند ازبکستان له بیا دغه بعده ځو آذربایجان باکو له دا ته یې کتلی سي وینې تیاره دا ده ولاړه ده بس یو نیمه ګنټه اکسپریږي دا ایرپورټ دی دا ایرپورټ دی ښه دا تاشقند ایرپورټ کې دا باترومان دي دا وینئ دا د کیمرې سیسټم دی ته ګورئ دا یو بره دغه کې خپله هوا ته باید لاس دی ونیسي نو ملګرو اودس مې وکړي راځئ زه مسجد هم د ښکاره کړم ډېر وخت باید مې مسجد پیدا کړی دا لاس وچې ګور دا مسجد دی په ایرپورټ کې مسجد مې پیدا کړی لمونځ به وکړو دا مسجد دی وینئ کتلی سئ سوه مخته یې تېرېږي دا ټکټان دي دا وینئ روان یو ازبکستان له د ازبکستان څخه بیا ځو آذربایجان له اوله پلا تاشقند له ځو دا یو په جهاز کې راوختلو رالولو دا وینئ دا جهاز دی روان یو آذربایجان باکو له جمال صاحب بیا وختي را رسېدلی څه کیسه ده جمال صاحب ښه یو ځای یو بس د لیبه کښېنو نور به شا تاسو څنګه کومړ ځای په جهاز کې سپارو اوس روانېږو تاشقند له ازبکستان له دا وینې روانېږو ښه سره ملګري هم دی تاسو ورته دی موږ بیا ځو آذربایجان باکو له انشاءالله 4 ګنټې بعد دا دی روان سولو تاجکستان دارالحکومت دوشنبه ده دا وینئ جهاز اوس دا دی ډبل انجن سټارټ کړله راته یې ورته وګورئ په ایرپورټ کې یو په جهاز کې ناست یو انشاءالله اوس روانېږي زما سره ووسېږي جهاز څنګه الوځي څنګه پورته کېږي هغه به زه اوس در ښکاره کړم دا دوشنبه ده دوشنبه تاجکستان دارالحکومت دی اوس دا دی فلایټ دی دا وینئ دوشنبه چې بیا دا هغه خالي غرونه ده دا وینئ دا اوس موږ کم از کم 5000 شپږ فوټ بلندۍ باندې یو وینئ دا وریځ ده دا وینئ دا جهاز دی او دلته لمر دی دا وینئ دا لمر دی او دا لاندې وریځ ده دا جهاز دی روان دی دا وینئ څنګه خنډه وریځ ده دا لاندې پاته سوه پر لوړ یو وینئ مګر د غرونه یې دي پر دا غر خو مې بیخي ډېره واوره پرته ده دا وریځ ده ګورو دا یو موږ د دوشنبې څخه ازبکستان تاشقند ته راورسېدلو 4 ګنټې به د لې سټې کوو ارام به کوو بیا به د هغه بعده آذربایجان باکو له به روانېږو ملګرو تیاره دا د کښېني دا وینئ اوس دې ورته ګورئ څنګه کښېني دا د کښېنستل دا دې ورته ګورئ دا د کښېنسته وینئ ملګرو دا یې راورسېدلو دا وینئ تاشقند ته راورسېدو روان یو آذربایجان باکو دا وینئ اوس ملګرو دا وینئ دا د تاشقند ایرپورټ دی او روان یو آذربایجان باکو له یوه پلا دوشنبې سره پورته سولو رالولو د لې تاشقند له و د تاشقند څخه د لې مې بورډینګ پاس دا واخیستی اگر خلک دا دې په انتظار دی ښه نو ځو آذربایجان له باکو له هلته به انشاءالله ماښام 6-7 بجو له ورسېږو نو هغه به هم زه در سره شریک کړم دا وینئ دا مسجد دی دا اوداسو د لمانځه دپاره مسجد هم جوړ کړی دی دا وګورئ دا روډ دی
وینې د ننه سم د مارکیټ ورته جوړ کړی دی وینې استانبول ترکیه هر ځای له د دې ځای څخه فلایټونه ځي وینې دا بورډ دی دا دی لګېدلی دی سم د لاسه معلومات ورکوي دا د دا ځای دی فلایټ پر 2 بجې ځای دا نو خلک ځي او راځي دا وینې دا تاشقند ایرپورټ هوټل دا هوټل هم دا دی کې جوړ دی سم دا مارکیټ یې کې جوړ کړی دی ښه ورته وګوره دا مسجد دی د لمانځه ځای دی وینې او دا څه ځای دی دا وینې دا دوکانونه دي خلک یې لګیا دي سوداوې کوي وینې السلام علیکم قدرمنو د آذربایجان باکو په طرف باندې روان شو دا وخت موږ د تاشقند په ایرپورټ کې یو موږ 4 بجې دا وخت دی چې روانېږو دا وینې دا د تاشقند ایرپورټ دی ډېر غټ ایرپورټ دی دا وینې د ورځې په سوونو تیارې پورته ښکته پر کېږي نو راځئ دننه جاز در ښکاره کړو ملګرو دا یو جاز ته کېږو دا وینئ راځه جمال صاحب ورته به موږ روان یو کېږو په جاز کې یو روان یو آذربایجان باکو له دا وینئ دا روان یو باکو له په جاز کې دا وینئ جمال صاحب چیرې روان یو آذربایجان باکو کله به ورسېږو 2.5 ساعته بعد 2.5 ساعته 2.5 غنټې وستړی سوی خو به نه یې 4 غنټې مې انتظار وکړي ستړی ملګرو د دې پیسې چې دې منات ورته وایي د دې یو وار په پاکستان یو سل 15 شپېته کېږي د دې آذربایجان 4 خوړه باندې ده اور اهل تشیید اکثرا دا ما ورته څو هم پرایس 2 منات د دې پیسې په 115 شپېته روپۍ دا منات نه دي منات زموږ پاکستاني 115 شپېته روپۍ 300 دغه پی باندې یو شی د لوس 300 اتیار پی دغه د لوس روپو شی دی یا د شل روپو شی دی یا موت یې ورکوي ډیم دی وینې ټول ایرپورټ دی وینې ګرد د سیسټم یې ماشینې دی وینې دلته بیا ګونه راوځي پر دا پټۍ باندې راوځي بیا هلته راګرځي دی راځي ګرد د سیسټم یې ماشیني کمپیوټري او بجلي والا دی وینې دا دی بیګ راپورته سو یوې خپل بیګ واخیست باکو ایرپورټ دی دا وخت موږ راورسېدلو نو اوس بیګ ته په انتظار یو وینې دا باکو ایرپورټ دی آذربایجان دارالحکومت سره د تاشقند سره دا مېرمنې سره په جاز کې راغلی باقاعده یې سټ ورته نیولی ولو دا وینې دا کوچنی سپی یې ورسره راوستی په جاز کې دا مېرمنې سره یې راغلي یو آذربایجان دارالحکومت باکو له دا مې $100 ورکړې دغه یې راکړلې دا اوس دا د دې پیسې دغه ورته وایي منات ورته وایي د دې یو دا ورکړې پاکستاني 115 شپېته روپۍ کېږي نو ته څه کې وایې یار تا ول چې شه دا خندې پیسې یو نری شلومبي یو خندې شلومبي د خندو شلومبو ته سیاستو نو بور وایي چې 3 ګلاس شلومبي جوړوي نو داسې دي نو خندو شلومبو ته چې داسې دي دا ډېر خندې دي ډالر نو د دې له خند دي ښه او داسې بیا دي د دې د لږ نری دي دا او ډالر چې دی په 115 شپېته روپۍ د دې یو مطلب $1 نه دی د دې په 115 شپېته روپۍ دی دا یو دویم چې دی سیمې په $4 دی یعنی پاکستاني څو کېږي پاکستاني څو کېږي ته شمار ورته وکړه ته په دې باندې شمار ورته وکړه 400 ضرب 281 دا قاعده چې نظر دا په 2315 روپۍ باندې د 4 روز پیکیج دا د ګر کال پیکیج چې موږ پاکستان کې شومي جرسم پاکستان دا سیم دی شهر ځان دي دا سیم دی په 12.5 روپۍ او مشترک پاکستان څو جی بي دی 10 جی بي دی یعنی د 4 ورځو پیکیج دی کې او دا $1 نه دا نه دی پاکستان قربان دي سم 100 جی بي ته په 600 راکې د ته مرته 10 جی بي په 2000 راکې 2000 مرته د دې لنګ سي کې په پاکستان کې خلک نه دي موږ د پاکستان کې صحیح علیکم قدرمنو دایمه راور رسیدلو آذربایجان چې دغه د آذربایجان لره ورسېدلو دا وخت باکو کې باکو چې د آذربایجان دارالحکومت دی
دا وینې پایتخت دی دا د ایرپورټه سره راووتلو هوا چې ده خنکه ده یخه ده ښه نو دا وینې دا ته ورته وګوره دا ایرپورټ دی یا وینې دا ایرپورټ دی دا وخت موږ د آذربایجان دارالحکومت باکو پر ایرپورټ باندې یو دا وینې موږ راورسېدل د خیر ډېر ښایسته ایرپورټ دی دا وینې ډېر ښایسته ځای هم دی نو انشاءالله نور ویډیو به د تاشقند رقم در ښکاره کوو تاشقند نه دی تاشقند رقم به انشاءالله ویډیو در ښکاره کوو دا وینې څنګه ښایسته ځای دی دا وینې دا ایرپورټ دی ایرپورټ کتلی سي دا باکو ده باکو ټیل روډ په کوم اخبار هغه اواز وینې دا باکو ده یو شپېته پیسې باندې دا باکو ده مرګورو باکو آذربایجان دارالحکومت دی ملګرو دا باکو ده دا وینې دا کتلی سي باکو چې ده هغه د آذربایجان دارالحکومت دی یا پایتخت دی یا پلازمینه ورته وایي په پښتو کې دا وینې ډېر ښایسته جوړ دی ته یې کتلی سي دا